السلام علیکم شمس آزاد یو بیا له نوې ویډیو سره ستاسو په خواږه خدمت کې حاضر شوم. خوږو کتونکو له داسې وخت څخه پر خاص کر په ډیجیټل میډیا باندې ننمونه ولاګرز سکم محمد شیراز پر نامه باندې یادېږي. دا ډېر مقبوله دی، خاص کر رمضان ټرانسمیشن کې وسیم بادامي ته دعوت ورکړی او راغوښتی و. دا ننمونه ولاګرز ولې دونه مقبوله سوی دي؟ دغه وجه دا داسې دا ګلګت بلتستان یو ډېر پسمانده صوبه ده. هلته سیاچین سیګر مطلب غربت خلک دي، بې تعلیم خلک دي. دا الک هلته ولاګ جوړوي او کوچنی الک دي په کم طرز باندې داخل نو خل د ډېر متاثر اوسو، دا الک ډېر سپورټ کوي. اوس خبره دا ده چې دا ویل کېږي چې د پلار دا ویل زما به زه به کله راغم له کاره څخه پرې به وتم، ما به موبایل له ځان سره کړی، د به فټ زما موبایل واخیستی، په دغه کې به ولاګ جوړول. بیا یوه ورځ ما موبایل راواخیستی، د ده ولاګ چې ما وکتل نو ما ته ډېر ښه خوند راکوي. نو ځکه ما اپلوډ کړل پر ټیک ټاک باندې، په یوه شپه باندې 2 لکه ویوز راغل. اوس دا خبره خو بالکل ټیک ده، دا ولاګرز مشهوره سوی، مقبوله سوی. دا د مجلس یو اړخ دی چې کوم و دنیا ته پېښ سوی دی. اوس زه تاسو ته د دغه مجلس دویم اړخ هم پېښوم. اول خو دا دی چې د کوم د دغه هلک کوم پلار دی چې محمد تقي نومېږي، دا پخپله یو فوټوګرافر دی او فوټوګرافر هغه دی چې موږ عام الفاظ کې ورته وایو کیمرامین، یعنی له دغه فیلډ سره تعلق دی. او دویمه خبره دا ده چې دا کوم هلک په کم طرز باندې ولاګ جوړوي. تاسو دا ویډیو وګورئ، زه داسې کښته کلیپ در کومه، دا کلیپ هم تاسو دا ویډیو کې سره وګورئ چې په کم طرز باندې دا هلک غږېږي، دا په هره خبره دغه کټ کېږي. بیا دغه بعد بیا نوې خبره کوي. دا پلار شاته ولاړ دی، دا داسې کوم موبایل یې په لاس کې دی، یعنې مطلب سیلفي سټیک په انداز کې ولاګ جوړوي. دا موبایل هم دا نه دی نیولی، دا یې پلار ورسره نیولی دی، ذاته باقاعده سم شاته سم ټیم ورسره دی، دی داسې دا رنګه نیولی دی، روان دی. او ګوره چې دی مې هو محمد شیراز دغه بعد بیا کټ راسي، دا سکوري جټکه وخوري. همیشه د ویډیو د ایډیټینګ دا شی دی چې هغه کې جټکې وي، کوم ځای کې کټینګ سوی چې هر څونه بهترینه پروفیشنل ایډیټر وي، هم هغه کټینګ کې چې کوم ایډیټ دی دا بیا هم معلومیږي. خو دوی ډېر پروفیشنل سړی دی، دا پلار یې د کوم د سر کوم ټیم سره دی، دا پروفیشنل خلک دی، عام خلک نه دی. بیا دلته پلار ورته مې دوی بیا هلته وایي مې، بیا کټ سي، بیا وایي شیراز احمد، بیا د پلار یې شیراز احمد، بیا دوی وایي شیراز احمد. نو هغه د پلار چې کوم خبرې دی هغه کټ کېږي، د خبرې سره جوړېږي، دغه څخه دا ویډیو جوړېږي. او तो आज शब बारात का रात होने वाला है। आज नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सवाब मिलते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारे गांव में शब बारात कैसे मनाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कब्रिस्तान पे जाते हैं, रोशनी करने के लिए मोमबत्ती او موږ ته بړ چړ کې پېښ شي. دا او ډېر خلک به داسې هم وي، هغه به کسر مایوس شي چې زما بچی ولې دونې ټیلنټډ نه دی، دا هلک دون ټیلنټډ دی، لهذا دا زموږ هر بچی د غون ټیلنټډ دی، د غون صلاحیت پکې شته. زه دا د بچي د ولاګ نه مخالف، صرف د شیخ مخالف یم چې دا کم طرز باندې دا موږ ته پېښ شوی دی چې دا دونې تیز الک په دونې پسمانده علاقه کې، دا پسمانده علاقه نه ده، دا داسې کم لباس کړی دی د خپل علاقې د ګلګت بلتستان، هغه دا هم د اورجنل لباس نه دی، دا داسې د ویډیو دپاره دا جوړوي، ځکه دا یو قسم سکرپټډ دی. دا مجلس دغه باقاعده ټیم دی، بیا لکه څنګه چې فلم جوړېږي، څنګه چې ډرامه جوړېږي، پر دغه هلک باندې دا رنګه کار کېږي. باقاعده شاته روغ ټیم دی، هغه ټیم د ډرامې په شکل کې، د فلم په شکل کې دا ویډیو تیاري. او موږ ته داسې پېښېږي لکه دا کوچنی هلک چې ډېر ټیلنټډ هلک وي، د موبایل لپاره هغه راخیستی، د پسمانده علاقې د ګلګت بلتستان د صوبې غوندې د پسمانده علاقې څخه تعلق لري، او په دې کې دومره ټیلنټ دی. دا سره ټیلنټ یو تعلق نشته، دا ډرامه ده، دا فلم دی، دا اداکاري ده. داسې هر کوچني سره ته ټرین کې دونه محنت ورسره وسي، دا لکه بیا د څخه ته کار اخیستلی سي. ځکه تاسو بلدلي که سره له حیوان څخه پر سپي باندې پوره فلمان جوړ شوي دي، دغه رنګه سات په حیوانانو باندې پوره فلمان جوړ شوي دي. نو دا خو بیا د انسان دا ټرین شوی دی. او دا بل بیا موږ ته چې کوم بړ چړ کې پېښ شي، په دغه کې بیا د څه خلکو خپل عزایم دي، خپلې ګټې دي،